بل امتحانو په ابراهیم علیه السلام د خپل والد محترم سره پلار یو هغه بوتان به جوړول او هغه بوت به بیا دته ورکو چې دا بازار ته یوسا او خلقو کې د आवाज وکړه چې دا خدای چې ده دا دار مرز دارو ده زویم ورکولې شي او لورم ورکولې شي او رزقم ورکولې شي او بارانم ورولې شي او هر کار ابراهیم علیه السلام به چاغه بوت بار وستو نو په دې خپه کې به ورته پړې واچو او په دې سرک به راخګه او आवाज به کولو چې څوک دی اغستون کې د داسې خدای چې وګونه شته په اوریدل نشي کوله سترګې شته په لیدل نشي کوله خپې شته په ګرځیدل نشي کوله خلای شته په خوراک نشي کوله داسې خدای څوک دی خلق ورته وایي چې داسې خدای مونږه څه کوو دا خو خنه ده نو دا ورته وایي چې او بدبخت قوم دا تاسو چې 300 شپې ته په دغه کوټه کې یې خېدي دا خټول دغه دي کنه دغه سی بوتان نه دي هغه نه اشتیا خدایان دي دا تای چې خپل کې پړې چولې ده دا ټیک نه دا له لوی مقابله ابراهیم علیه السلام فرمایل چې ډېر خدا دا تاسو په دې کوټه کې چې 300 شپې ته پراته دي ردی حال بم درته دا اختر ورځ و ټول خلق میلې تروان د پس خلق را لکان چې راځه کنه چې زو میلې ته دا ورته وی چې زه بیمارم نشم چې دا خلق ټول میلې ته لاړ نو د تبر راواغستو او د 300 شپې ته بوتانو ټولو نه سرونه غوس کړ چې سرونه ته غوس کړ او تبر یوړو دی کې چې کوم غټ بوتو داغه په دی وګای کې دا قوم چې د میلې نه راغی راځي اول چې د خدایانو سلام وکړو بیا به کوړته چې کوټې ته ورننه وته چې ټول ګوري ټول خدایان سر پرې کړی پراته دا چا یو وای پلاني هغه یو نه دا ابراهیم کړی ورشي راي ولي ورپسې ورلا او راویني و راي وستول دا چا کړی نو ده ورته وی چې بل فعله کبیر اغاټ خدای وګوري چې د چا پوګه تبر پروت ته خود کړی دي چا سره چې وسله موجوده هغه ورته دا نشي کولای دا کار نو ابراهیم علیه السلام ورته وی چې بدبخت قوم چې دا غټ خدای ناستو او د په مخ کې د وړو خدایانو سرونه پرې کېده نو خپل وړه خدایانه بچ نه کړنو قیامت کې به تاسو څنګه بچ رښتیا وایي چې د نوجوانۍ په عمر کې چې ټول قوم د سړي خلاف وي او هغه د هغې د خدایانو سره دا چلو کی او بیا په یوازې ځان ټول قوم ته دا جواب کوي دا امتحان به هم چېرته مور راوړی پوره کړي مونږ به وکړو